تاسو په دا ویډیو ګورئ چې الله جل شانه انسان څرنګه پیدا کوي. الله جل شانه په خپل سوانچه کې الله جل شانه انسان پیدا کړی. لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. الله جل شانه ډېر ښکلی پیدا کړی. الله جل شانه چې انسان پیدا کړ، الله جل شانه بیا څه فرمایي؟ یو ګیله الله جل شانه کوي د انسان نه. حدیث قدسی دی الله جل شانه په خپله فرمایي: ای د ادم زویه، ته ما د نش نشته کړې، ته د نطفې یو څاڅکی وې. هغه نطفه چې کله په بدن ولګي بدن فلج شي، هغه نطفه چې کله په کپړو ولګي کپړې نجس شي، هغه نطفه چې کله د بدن نه خارج شي په تا باندې غسل واجب شي. ای زما بنده، ته ما دغه نطفې نه پیدا کړې. کله چې ته د مور رحم ته لاړې 40 ورځو پورې ته د غوښې 40 ورځو پورې ته د وینې ټوکړه وې، هغې نه پس 40 ورځې پس بیا ته ما د غوښې یو بوټی کړې. هغې نه پس ما ته بیا ته چې کله د 4 میاشت وې ما ستا یو ډانچه تیاره کړه. ته یو کمزوری مخلوق وې، بیا 4 میاشتې پس په تا کې ما روح در واچو. ای زما بنده، ته کم نعمت په زما یری. هغې نه پس تاله د نوم په ذریعه باندې ما ستا ته خوراک درکو. ته ما پس 2-3 پردو کې پابندو ساتلې. ستا خولې ته به کله هم نجاست نه درتلو، ستا خولې ته به کله هم ګندګي نه درتله. ستا خوله ما پاکه ساتلې، ستا بدن ما ښکلی احساس کړی، په احسن طریقې سره مې احساس کړی. ای زما بنده، ته چې کله د مور کله چې ته د پیدا شوې دنیا ته رالې، په تا ما غور په تا ته چې ما وکتل، ای زما بنده، ته بیا هم یو کمزوری مخلوق وي. تا جړاګانې کولې، ستا لاسونو خو کار نه کو، ستا سترګو کار نه کو، ستا عقل سمج کار نه کو. ای زما بنده، ستا دپاره ما د مور په زړه کې محبت واچو، مینه او شفقت مې واچو. ستا پلار په زړه کې محبت واچو. ای زما بنده، ستا دپاره مې 2 چینې جاري کړي چې په ګرمۍ کې به یخ شوده درکول، په سردۍ کې به تاوده شوده تا ته ما درکول. ای زما بنده، بیا هم ته یو کمزوری مخلوق وي، ته د هېڅ کار نه وي. ای زما بنده، بیا ستا مور پلار په زړه کې ما محبت واچو، تا ته ګرځېدل زده کړه، تا ته خبرې کول زده کړه، تا سره مینه محبت وکړو. ای زما بنده، بیا هم ته کمزوری مخلوق وي. تا دپاره ما غاښونه جاري کړه، تا له ما ښکلي غاښونه درکړه، زما هر نعمت ته وخوړه. ای زما بنده، بیا هم ته کمزوری مخلوق وي. ته ما زلمی کړې، تا له ما د نوجوانۍ قوت درکو، تا له ما صحت درکو، تا له ما هغه طاقت درکو. ای زما بنده، ته بیا ما سره په ګناهونو ما سره ته مقابله کوي. ای زما بنده، ته په ګناهونو ما سره جنگ کوي. ای زما بنده، ما طرف ته به نه راځي؟ افلا تعقلون؟ آیا ته عقل او سوچ سمج نه لري؟ راځئ نن د خپل الله سره محبت وکړو. هغه الله چې د ټول کائنات الله دی، د ټولو کائناتو پیدا کوونکی دی، هغه رب ذوالجلال محبت وکړو، د خپل الله سره عشق وکړو. یو د عشق مجازي دی، یو عشق حقیقي دی. راځئ چې نن د خپل الله سره عشق حقیقي وکړو. یو د ژبې محبت دی، یو د زړه محبت دی. راځئ چې د محبت ختم کړو، د زړه محبت د خپل رب ذوالجلال سره وکړو. هغه الله چې د هغه محبت په دنیا کې، په آخرت کې، په قبر کې، راتلونکي دی په جنت کې به د الله جل شانه سره ملاقات کوو. هغه الله نن خفه دی. هغه الله کو نن زه یادوم په ژبه، هغه الله جل شانه زما تذکرې د فرشتو په ماحول کې کوي. هغه الله په ما څونه مهربانه الله دی. نن په ګناهونو باندې، په خپلو خواهشاتو باندې ما خپل الله څونه خفه کړی. د خپل الله سره د څونه محبت کوم، د خپلو بچو څونه محبت کوم. په وړه خبره د الله جل شانه نافرماني کوم، ګناهونه کوم. دا د الله محبت نه دی، دا د الله جل شانه عذاب ته دعوت ورکول دي. عزتمند مسلمانانو، راځئ نن په سچا دل باندې توبه وکړو. هغه الله چې ډېر محبت کوي د خپل بنده سره، راځئ نن سره محبت وکړو. حقیقي الله جل شانه دې زموږ او ستاسو محبت په زړونو کې پیدا کړي د الله جل شانه. جزاک الله.